روجې میاشت د غریبانو د مدد میاشت ده، د روجې میاشت د صبر میاشت ده، د روجې میاشت د همدردۍ او د یو بل سره د مدد، د یو بل سره د شفقت او د مینې میاشت ده. د دې ځان له خپل فضیلت دی او د دې ځان له خپل اجرونه دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې د روجې میاشت به راغله نو خپل ځان به عبادت ته تیار کو، ځکه په دې میاشت کې وړمبنۍ عشره هغه رحمت دی، یعنی د الله رحمتونه راوریږي، او دویمه عشره د مغفرت ده، بخنه کیږي، او درېیمه عشره بیا د دوزخ د اور نه د نجات عشره ده. نو د رحمت عشره چې تیریږي مؤمن نورم تیزیږي، بیا د مغفرت عشره راشي مؤمن نور زیات تیز شي، او په آخره کې خو مؤمن چې د دوزخ د اور نه د نجات عشره ده او تیرېدو والا ده، نو د لیونو په شانې بستره راغستی په جومات کې پروت دی، د الله په کور کې دننه چې دا میاشت رانه داسې تیره نشي چې زما پکې بخښنه ونه شي او د دوزخ د اور نه نجات میلاو نشي.